هر ځوان چې تل سېنیټر مشتاق صاحب و د هغه د رهایۍ دپاره مونږ راټول شوي چې هغه د رها کړي شي زمونږ دا مطالبات دي او زه دا ویل غواړم دلته به ادارې ولاړې د دې نه مخکې مونږ د فلسطین دپاره یو دلته مونږ فوج په هندوستان باندې حمله وکړه او هندوستان اوس کته ګوري بره نه ګوري او دا تاسو سره مونږ وعده کړې ده چې مونږ مونږ به ړومبي او تاسو به مونږ پسې مونږ خپل ځانونه ورکولو ته تیار یو نو دغه مطالبه زه اوس بیا کوم چې زه خپل فوج ته وایم چې د خدای دپاره اعلان وکړي داسې نوجوانان دي داسې نوجوانان د ټولو نه ړومبې به دا موراد ولاړې خلکو به مونږ له تانې راکوي وي تاسو صرف زه اقبال باچا ته مې چې وي تاسو صرف دلته احتجاج راجمع کوئ زه وایم داسې کار چې د تلو راته لار نشته او کومو خلکو ته چې لار واو د نمایندګۍ دپاره تللي دي نو هغه خلک هم هلته نیسلي دي زه دا خبره کوم چې زمونږ حکمرانانو ته مونږ پر زور مطالبه کړو د شمالي کوریا دا مشر نه دی هغه خټکۍ جرې خټکۍ هغه خټکۍ د دې ټولو اسلامي ممالکو باندې د ټولو نه اوچت دی یاد ساتئ ګورئ 24 غنټې ټایم یې ورکړی دی لیکن مونږ دومره بې غیرته یو چې مونږ د خپل سېنیټر مشتاق ته نن یو ایس پي چې کوم دی پاسي او هغه ته تانې بانې ورکړي چې یاره ته که نرې نه هلته کې ورشه نو هغه خو هلته هم لاړو دا علما دا خلک سر ورکولو ته هم تیار دی مونږ د خپل حکومت نه بیا مطالبه کوو چې مونږ دپاره د سېنیټر مشتاق صاحب رها کړي هغه نه صرف د جماعت اسلامي سړی دی بلکې هغه د امت مسلمه ترجمان تللی دی یاد ساتئ او زه بله خبره کوم دا خبره د څوک نه کړي چې ټول نیشن والا کم خبره چې ده نه اسرائیل چې دی هغه تسلیم شوی دی زه بیا وایم خپلو ادارو ته چې تاسو دا خبره زموږ مطالبه مخې ته ورسوئ راشئ په مونږ باندې بولډیزرې وګرځوئ مونږ کترې کې چې مونږ په دې دنیا کې نه یو نو دغه ناجایزه بدماش بدترین ظالم ترین خلق تاسو تسلیم کې او د منافقینو سردار ټرمپ ته دا خبره زما پته نه لګي چې دا خو نه رسي خو په دې سوشل میډیا کو لاړه د منافقینو سردار ته زه وایم که تو ډېر زموږ دا مسلمانان راټول کې او د نوبل پرایز دپاره منډه تړلې وښې په فلسطین کې زما هغه زنانه چې څنګه بشیر باچا خبره وکړه چې کم حالاتو کې دي زما د هغه ماشومانانو جامې چې په کوڅه کې ګرځي نه صرف جامې به تا ته میلاویږي زما هغه خویندې میندې چې په کومو حالاتو کې هلته کې دي په هغې باندې کوم ازمایښت دی نو یاد ساته چې تر کومې دغه حالات کې انشاءالله تا ته به نوبل پرایز نه میلاویږي د دې ټولو ملګرو راتلونکو څومره ملګري چې دی د دې شکریا ادا کو د جماعت اسلامي والا د نورو پارټو چې تاسو ډېر بهترین انداز سره د یو ترجمان سېنیټر مشتاق صاحب دپاره راټول شوی نه پکې تاسو پارټي وکړه نه څه زه بیا وایم خو سېنیټر مشتاق صاحب رها نه شو نو انشاءالله مونږ به ریلي وباسو او د ریلۍ نه بعد به مونږ دلته بیا راټولېږو او مونږ بیا مطالبه کوو چې سېنیټر مشتاق رها کې خو نه رها کوئ نو مونږ به پوره ملک ته دا وایو پوره ملک به اعلان کو او راوځو به نوجوانانو ته به دا وایو دومره جذبې خو شته چې فلسطین ته نه شو تللی دا ملک خو بندوي شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیر